کوم استادان دي د هغې سره هم هلته وخت تېر کړی دی، د هغو نه ما ډېره زده کړه کړې ده. اوس ژمی را روان دی، ژمي له او د اوړي په کپړو کې هم فرق وي. د ژمي حوالې سره ستاسو اوس څه سوچ دی؟ کپړې م راوړي دي، یو کس زمونږ دغه انټرویو ګوري که نه، دې نه بعد به راوړئ د ژمي دپاره د انتظاماتو حوالې سره؟ حسین صاحب د ژمي خو مختلف قسمه مالونه راغلي دي زمونږ سره، چې کوم ښه مالونه راځي په کم نرخونو کې، نو هغه موږ سره کټ پیس راځي، څوک ورته لاټ هم وایي، نو په هغې کې ډېر زبردسته مالونه راځي. زمونږ سره د اوړي مال هم راځي، د ژمي هم راځي، کاټن یې پکې راځي، مختلف قسمه مالونه. او د هغې نه علاوه کوم فرش مالونه چې دي هغه د کراچۍ او لاهور دواړو نه راځي دي. د دې دوکان چې څومره سپیشلیټیز وي، یعنې کوم خاصیتونه په هغې من خبره وکړه. د کنسیشن رعایت چې څه ته وایي، د دې دوکان د رعایت په اړه راته لږ ووایي چې رعایت به د ګاهک سره څومره وي؟ په دې کې غریبانان هم راځي، سټوډنټ طبقه هم راځي. د دوکان د رعایت حوالې سره راته لږ ووایه. جی بالکل حسین صاحب، د دې نه مخکې زمونږ یو ویډیو بل هم شوی و، په هغې کې ما دا خبره کړې وه چې څومره غریب خلک دي چې موږ پیژنو.